नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मिअत आमिन थुम्मा बअसहु क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वन्ज़ुर इलल इज़ामि कैफ़ नुंशिज़ुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्ना अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बक़रा द्रेम पारा द्वसवा यौकम श्वेतम नंबर आयत दी तदी आयत दमख्य आयतुन सरार रबत औ मुनासबत दाद कि पमख्य आयतुन की दा अल्लाह रब्बुल आलमीन प वहदानियत बांदीद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम द नमरूद काफिर सर मुनाजरा जिक्र छुआ चिपहागे की इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक द वहदानियत दलाइल बयान कर वस्फद आयती करीमा की अल्लाह रब्बुल आलमीन द वहदानियत यो दलील पसूरत द वाक़ई की जिक्र की। मक्के ज़माना की बुख्त नसर यो जालिम जाबिर बादशाह तीर शिवी दी चिदो पदी बनी इसराइलो बांधे ढेर ज्यादा ज़ुल्मुना कवल तरदी हद पूरी चिदे जालिम जाबिर बादशाह बनी इसराइल पकेत की वाचवल और ढेर द तौरात हाफिजान और कारियान ये शहीदान कर द यौ रिवायत मुताबिक बुख्त नसर सल्वे ज़रा द कुरान करीम द तौरात हाफिजान और कारियान शहीदान कर सल्वे ज़रा ददे बुख्त नसर हुकूमत पटोल दुनिया दे जालिम चिकला प बनी इसराइलो बांधे हमला उकड़ा नु पदी बनी इसराइलो की पदावा की हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम दा अल्लाह पाक पैगंबर दे जालिम चिकल हमला उकड़ा नु द जान सरा पकीत की उज़ैर अलैहिस्सलाम हम यो दियम कीत के वाचो दे जालिम बादशाह बैतुल मुक़द्दस उरान को औडेर के लिए वरसर हम उरान कर कलची उज़ैर अलैहिस्सलाम दे जाबिर दकीत नरा खलास चू पलार बांधी तीरी की पलार की यौ कली उली दो चिदा कली मुकम्मल उरान उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिना बरकौल मशहूर पदी कली चतीरी दो नवी फरमाइल अल्लाह पाक पदा कली वाला खल्क से जरा जुल के अल्लाह रब्बुल आलमीन कुदरत के ढेर ज्यादा लवी उगड़ना चाहिए लवी कुदरत के दाखिल गुल जुल के
اللہ رب العالمین عزیر علیہ السلام وفات کر عزیر علیہ السلام پا دی وقت کی پخر باندې سور دی سورلی وام او ورسر انزر او انگورو سرکوا دخوراک سکاک چکل دی وفات شو خرب اللہ پاک وفات کو سل کالا عزیر علیہ السلام پا دی طریقے سر وفات بیا چکل سل کالا تیر شو اللہ رب العالمین راجوندی کو اللہ پاک کو تو فرمائی تا سمر وقت تیر کر چکل عزیر علیہ السلام وفات کے دونو دورت سہارو او چکل راجوندی کو ندی وقت کی ماخام نزدی ہوئی عزیر علیہ السلام ہوئی چیر زمان خیال خدا رچی یو رزو یا سحصد او رزنو میں تیر کری سل کالا او اغوی کیا یو رز یا سحصد او رز نو یا با اثار چی وفات چی مصرا پاسی دا یا با غروزی او یا با کیدی کی او رز تیر رشی مثال پرون بونن اللہ پاک و تفرمائی نتا وقت تیر کسل کالا بیاوتا اللہ پاک فرمائی دی خوراک سکاک تا دیو گورا خوراک انزرو او سکاکی دا انگورو سرکار چی خراب شوی تر دغی وقت پوری نوا سل کالکن خراب نشو بیاوی دی سورلے تا دی امورت چی سورلے تی اوکتل مکمل اڈو کی دیو بند جدا جدا پرانتو سل کالا بناو برد بیا اللہ رب العالمین حکم کو دا سورلے و تراجوان دیکھڑا اڈو کی یو بل سر جو زیشل وقت پیرالی آخر روب جوڑ شو عزیر علیہ السلام پدیتے کہ اللہ رب العالمین کو یہ بیان کڑا کہ اللہ رب العالمین دیر لوی دا قدرت چاہتا بیا جگل عزیر علیہ السلام راجوان دیشو او مغ کلی باندې راغدو د مختلف نسل د هلاکت نباد یو بل نیک بادشاہ تیر شو او نیک بادشاہ بیت المقدس هم جوړ کړو او هغه کم کلی باندې چې دی تیرېدو هغه کلم جوړ شو بیت المقدس هم آباد بل د وزیر علیہ السلام کور چې نو دا مخکې د ښار او د کلی نه بهر یو غاړې ته او سل کاله بعد چې راژوندي شو ناغا کلی ټول آباد شو د وزیر علیہ السلام کور چې دا د کلی په منځ کې راغلی بس درته معلومات هم نه کېږي چې زما کور چېرته سل کاله تېر شوي یو بوډۍ زنانه وه چې وزیر علیہ السلام وپېژندله په سترګو نابینا وه ډېره کمزورې وه وزیر علیہ السلام ته تپوس کړو چې دلته زما کور چېرته دی وایي ته څوک وایي زه وزیر کم وزیر یہ قوم تو اللہ سے پیغمبر را لے گلو مغیر وی تمام یقین نراجہ کاغذی کاغیین و داغو دعاگان قبلی دی تمام تدعاو پا جزمان نظر راشی نزورتا اوینو وزیر علیہ السلام دا اللہ پاک نسوالو کو دا زنانا پستر باندی بینا شوا نظر کارو آگے او بیجن چی دا ہما وزیر علیہ السلام دی بڑی وطوی زنی بودم کور در تخیر ساسا کور دیزی کی چه کور تے بود کور کی زیو پا دی وقت داغو عمر یو سل اتلس کالا او چه کل وزیر علیہ السلام در بین اتلیو اغا وقت در عمر اتلس کالا چه دی راغی کور تا غیو تے کور زمان کور تا بن را جب پردی سڑی سنگا کور تا رازا بابا زیدی غلط کردی دا کو دا بل چاہتے تالا غلط کردی یو تینر بچی استاسو نکیو استاسو پلاری نگا وقت کی کور کے نور خلق تی بچین وزی وی غک نمانگا پلاری مثال وزیر علیہ السلام میں داغت و نشانے یو دا چی داغت دا اولو پمنس کی دستوک میں بشان نشان او دویم دا چی زمانگا پلا وزیر علیہ السلام دا تورات قاریو
نو کته مثال زمونږ غپلار عزیر علیہ السلام یو نشانات علومنس کی سپوږمۍ راته وښایا او دویم نشانه تورات تلاوت عزیر علیہ السلام دغه دواړه نشانې دي تخکاره کړي هغې نه بعد خپل کور ته داخل شو دا خو مشهور قول دا چې دا حضرت عزیر علیہ السلام پدې کې یو قول دی محمد ابن اسحاق رحمت الله علیه هغه وایي چې دا عزیر علیہ السلام نو دا بل پیغمبرو دا غنو ارمیا علیہ السلام او دا واقعا دا غسر شوی پدې کې دریم قول دی د امام مجاهد رحمت الله علیه چې دا سړی پدې کلی تیرېدل دا مسلمان نو دا یو کافرو هغه وی چې د مرګ نه بعد جون نشته نه الله وفات کو او دا غي نه بعد وو خو د چې ګور جون باندې او کنه باندې ناقوال پکې نو مفسرین دي د دې آیت په تفسیر کې زمونږ د دور معتزله چې هغه تمام خلق عموما پنځپریان وایي د دې آیت دا غي دا مسله ثابتې وي دینه معلومه شو چې په قبر کې مړی نه وي قبر کې مړی نه اوري ځکه وزیر علیہ السلام ژوندینو کله په دې سل کال کې په خلک تیر شي او د پیژندل نه نو د اورېدل نه دی او د ژوندین نو چې دې پیښو نو د دې جوابونه مختلف دي مختصرا چې دا واقعا یقینا د وزیر علیہ السلام نو اقوال پکې نو رمشتا استاد دلیل په دې واقعا ټیک نه دی او دیم دا چې وزیر علیہ السلام مثال کو نو په دې کلی باندې تیرېدل چا ثابت نه دي نو د وزیر علیہ السلام په دې باندې پیدل او اورېدل په طریقې او لا سره نه ثابت دي ځکه څوک تیر شوی دي که تیر شوی دلیلو خایا او دریم اوس په دې کې وزیر علیہ السلام چې ما صحیح ورځ تیر کړ دي ام یو ورځ تیر کړ دا دلیل د دې نه چې وزیر علیہ السلام ژوند دی نه دی دا حساب کتاب چې دی دا د دنیا د ژوندۍ سره تعلق ساتي چې مثال تلس کال ژوند دی شل ژوند دی او د وزیر علیہ السلام په دې کې د وفات نه بعد ژوندۍ و او دا غي حساب چاته نه معلومیږي او دا غي یو مثال اصحاب کهف چې هغه وفات شوي نو ودو اصحاب کهف دي هغه یو 300 کال او دا غي نم چې تاسو به تاسو څومره وخت تیر کړی و یره چې ورځ دې مو تیر کړی حالانکه هغه وفات نو خود خوب او د مرګ یو شان معاملې د انسان ته دا پته نه لګي چې ما څومره وخت تیر کړی په دې ځای باندې دا دلیل نیول چې مثال عزیر علیہ السلام د مرګ نه بعد ژوند دی نو دا خبره د دې دروغ د قرآن کې دا خبره نشته او بل که مثال د دین دا مسله معلومه ده چې د مرګ نه بعد انسان نه ژوند کیږي او عزیر علیہ السلام بالکل یې ختمو نو دا تفسیر نه صحابه کړی دي نه نبی علیہ السلام کړی دي او نه د صحابه شاګردانو د پنځپیریان نه علاوه دا تفسیر چا نه دی کړی نو دا تفسیر د خېټې دی او د خېټې تفسیر شریعت کې معتبر دی الله جل شانه فرمایي او کلذي مر على قريه یا هغه کس چې تیرېدو په کلي باندې قريه مراد بیت المقدس دی یا شام دی یا فلسطین دی وهي خاويه على عروشها او دا کلی پروت په خپل چتونو باندې دا کلی روان وخت نصر ظالم روان کړ قال ان يحيي او دې کس څنګه بچن دی کوي هذه الله دې کلی را الله پاک بعد موت پس دورانه دود دې کلینا فاماته الله پس الله پاک دی وفات کو 100 عام سلکالا ثم بعثه بیا الله پاک را ژوند دی قال كم لبست الله پاک تو فرمائے تاسو رجن تیر سمره وخت تیر کړي قال دوی لبست يوم او بعض يوم ما وخت تیر کړي دی یو ورځ یا سه صد ورځ قال الله پاک تو فرمائے بل لبست 100 عام بلکې تا وخت تیر کړي دی سلکالا فانظر الى طعامك تو ګور خپل خوراک انسرتا و شرابک او خپل سرکین انګورتا لم يتسنى چې دې خراب شوی لم يتسنى چې دانو خراب شوی
وانظر الى حمارك او تو ګور خپل سورلې خرتا ولنجعلك آیه للناس او د پارا دې چې تا موږ وګرځو یو نه خا د مرګ نه بعد په جن باندې د خلکو د پارا وانظر الى العظام تو ګور دې وکتا دې خر دې اډو کو کیف ننشزها څنګه موږ دارا پورتکو ثم نكسوها لحما بیا موږ دې اغوندو وخا فلما تبين له فسر کله چې واضح شو د واقعا مخامخ خپل سترګو په مشاهده سره قالت اوي اعلم ذفيش ان الله اعلم زما يقين راغ مشاهده وکړه ان الله چې بشک الله پاک على كل شيء قدير پار سیز باندې قادر دی واخذ دعوانا الحمد لله